بله مسله روژې حوالې سره دی دا سوالونه کېږي چې د کوړوای امو ته عربۍ کې مود ورته وایي خو پښتو کې کوړوای مشهور دی چې د سوره دی و شو باندې واجب دی انشاءالله وروسته به بیا د مسلې روژې کې بیانې کړي خو بیا یو ورته عرض کوم چې کومو کسانو نه تېر شو کال روژه پاتې دی نه شي ساتلی نو دغې روژې ته نږدې بیا کوړوای وباسي 22.5 کیلو وړه یا غنم پیسې نه کېږي دغ کې مخکې 27 نه چې موږ لږه سیر سره خبره کیلو حساب سره 22.5 کیلو وړه یا غنم خپلو خپلانو کې چې غریبان وي مغو ته ورکړه دې کې پیسې نه کېږي چې ته پیسې ورکړي د دې وجې نه یو وړه یو غنم 22.5 کیلو دی ټولې میاشتې دي اوس اوس بیا خپله تقسیم خپله ورته وکړئ چې منځ کې نیم کوئ 15 ورځو کېږي بیا یې منځ کې نیم کوئ مثلا شپږو ورځو دې طریقې سره به تقسیم کوئ 750 ګرام د یوې روژې دی یا 3 پاوه د یوې روژې راځي ټوټل روژې سره شوي 22 کیلو وړه یا غنم پیسې نه کېږي دې کې هغه ښځه چې بچي ته شودې ورکوي هغه که چیرې روژه ساتي نو بیا بچي ته شودې نشي ورکوی نو دا ښه دی روژې د خپلې وخوري خو هغه یا شرطونه وکړي سیستنې هغه سختې ښې دي چې مثلا که خورې دی تره لوري دی چوک دی چې هغه ورسره شودو کې مدد کوی شي نو بیا یې نشي خوړی چې ډایرکټ څه چې ډایرکټ یې خوري نه پکار د شوکي چې مدد ورسره کوی شي یو منځ منځ کې یو بل شی کې ورکوي چې هغه شودې هم ورکړي ورسره منځ کې یو بل شی ورکړي چې تو خپلې روژې ورسره اوس که چېرې دا ټول شیونه مد نظر وساتي بیا نه کېږي نغ نه بعد دا ښځه که چېرې بچي ته شودې ورکوي دا به وروسته روژې ساتي 22 کیلو یې ټولې میاشتې وړه یو غنم به هم ورکوي دین علاوه کوم حامل والا دی چې حامل یې اخري میاشتو کې وي 8 میاشتو کې اخري وي هغه یا که چېرې روژه ساتي بچي ته ضرر ته نه رسېږي نقصان رسېږي ایدي یا وروسته روژه یاشته 22 کیلو وړه و غنم هم شته دی دې سره سره یو کس دی سفر باندې لاړلو روژې وخوړلې دغه سړي بیا کوړوای نشته دی دا خبره ته ښه سوچ شوي دې ځینې لوړې پېښور ته روژې دې وخوړلې اوس واپس راغللې صرف تونې روژې واجب دي کس وایي کوړوای نشته دی خو یو صورت کې شته کله نه ساتي چې روژه د نه روشي نن یې ساتم سبا یې ساتم بله روژه د نه راغله دا به جرمني کې بیا کوړوای ورکوي ویلې چې تو ساتای شوې چې د وکې نه ده وساتلې دغه صورت کې دغه سړي باندې بیا کوړوای شته چې به وبسي وي یو هغه نه علاوه یو سپین ږیری دی یا سپین ساري دی هغوی دپاره 2 قسمه حکمونه دي دوره زیات سپین ږیری دی او یاونه اتیاونه پورته دی چې هغه ټوله زندگی خوراک دی هغه مثلا نیمې ګنټې ته روژه نشي ساتلی یا سپین ساري ښځه دی او یو کالو کې دی یا هغه ټوله زندگی خوراک شکاک دی ایدي نه روژه شته نه یې کوړوای شته سوچ مند شو دغته یعنی بیخي نشي ساتلی اخري سټیج کې دی چې بالکل یوه زندگی خوراک شکاک دی ایدي نه روژه شته نه کوړوای شته خو دویم صورت سپین ږیری دی روژه ساتای شي خو تکلیف یې ورکوي مثلا خپونه یې شلوي بېوالی یې کوي ایدي روژه نشته خو کوړوای شته دا مسله لږه مهمه ده چې یو بیا درته وایم سپین ږیری دی یا سپین ساري دی دوه حالاتو کې دی یو خو دور اخري سټیج ته رسېدلی دی چې بیخي روژه مطلب منټ ته نشي ساته زندگی خوراک شکاک ده ایدی چه دی بیا؟ ایدی چه نشته نه روژه شته نه خو یو صورت که روژه نشته خو کوړوای شته هغه کوم دی ساتای شي سپین ږیری دی یا سپین ساري دی خو چه کوي بېوالی کوي ټول ورو کاټ کې پروت وي څه وي شال یې کړی وي روژه یې وساتله تکلیف یې وساتله ایدي بیا روژه نشته خو کوړوای شته صلوات الله محمد علیه